بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذ به من العدو. لكبرو گوریجی یو غلامو کفارو قید کو غلبه پیرال مالکانی شو بیتی بل سڑی واخستلو تاجرو دارالاسلام تیرا وستلو هم دغه غلام نه چا سترګې ویستله د سترګې کوم دیت دی عرش دی هغې ته هغه نصف قیمت د غلام جوړېږي که غور کې نصف دیتي او په غلام کې نصف قیمتي نو عرش د سترګې چې و هغه د کس واخیستلو تا زما د غلام سترګې ایستلې پیسې یې راکه واخیستلې بیا چې کوم زوړ مالک د غلام و هغه ته پته ولګېدله چې زما کوم غلام کافرو قبضه کړی وه خو پلانکي اخیستی راوستی دی نو که هغه غواړي چې زه اوس دا غلام والمه د دنه نو پوره پیسې به ورته ورکوي کوم معنی چې د دشمن نه اخیستی و د تاجر او پاتې شو د عرش به هم د دې تاجر وي ځکه مالک کې و د ده په ملک کې و چا ته سترګې ایستلې وه نو د چا په ملک کې چې او نقصان څوک ور ورسوي او که عرش راځي د مالکینو نو پیسې دې کمې کړي که نه سترګې وتې ده اوس ځکه ده چې اخیستلو هغه وخت کې خو روغ و دغه قیمت یې و اوس خو سترګه وتې ده اوس دې پیسې کمې شي وایي نه دا اوصاف دي اوصاف په مقابله کې پیسې نه کمیږي پوهېږئ پې ورته وګورئ وإن أسروا کچری دی قید کو غلام لرا فاشتراه رجل یو سړي دی واخیستلو واخرجه راویستلو دار اسلام ته ففقئت عینو سترګې ووتله واخذ عرشه او به عرش ولا واخیستلو فإن المولى چې یأخذه بالثمن الذي اغلب دی غلام لرا دا زوړ مولا یې دی که په ثمنو هغو باندې اخذ به کم من چې د تاجر اخیستی دی من العدو د دشمنانو کافرونه واما الاخذ بالثمن اصل مولای په پیسو ولې اخیستلی شي وایي فلما قلنا موږ ویلي وو ځکه هغه ته ضرر دی هغه غلام دی ولا یأخذ العرش البته عرش به نه اخلي مجانا مفتو کې به نه لیکه ولي لأن الملك فيه سيء بدې کې خو د تاجر ملک سيء فلو اخذه نکه اوس دا غواړي بر وګورئ عرش خو پیسې که نه د مولا دې تاجر ته وایي چا چې هغو نه اخیستی تا څومره عرش اخیستی د پلانکي نه وایي 1000 روپۍ هو دا 1000 واله او 1000 مال راکړه دې څه پیدا شته دا کوم عرش چې د غلام سره دی غلام سره د عرش راکړه د غلام قیمت به هم درکم د عرش بدل به هم درکم نه د دې خو څه پیدا نشته دی که نه پوهېږې پې لأن الملك فيه سيء فلو أخذه بمثله کچری مولا دا غلام اخلي سره د عرشه په مثل د عرش باندې ولا يفيد ولا کې فایده هم نشته نه د صحیح ولا يحط شيء من الثمن ثمن کې به څه کمیږي نه د غلام په قیمت کې ولې لأن الأوصاب چې لا يقابلها شيء من الثمن مقابل کې نه راځي د دې یو شی د پیسو نه بخلاف الشبعات لأن صفقة لما تحولت إلى الشفيع الأكبر وګورئ تاو قاعده ویله اوصاف چې کله خراب شي قیمت نه کمیږي نو ځکه یو کور والمه د دې عابد نه او بیا دا سړی شفعه کوي خو ما د ده نه کور واخیستلو د هغې آبادي وه هغې کې ونې بوټې وې ما قصدن کټ کړلی 1,00,000 روپو کور 100,000 روپو آبادي وه ونې بوټې وې ما کټ کړلی بیا د ویل زه پې شفا کوم دا خبر شو نو ما نه یې واخیستلو نو هلته حکم دا دی دا چې کله ما ته پیسې راکوي که نه ما چې کومې مشتري بایې ته ورکړي دا به ما ته پوره یو لږ نه راکوي بلکې څو به راکوي څومره کمی چې راغلي 80,000 به راکوي اعتراض دا جوړېږي دلته خو م اوصافو کې کمی راله مبیه کې او پیسې ورسره کمې شوې که نه شوې حتی خو ویل اوصافو سره پیسې د مبیې نه کمیږي اوصافو ختمېدو سره جوابداري مولي صاحب دغه چې ده دا شفعه دا د بیې فاسدې به شان ده ما د ده نه عابد نه کور واخیستلو او دی بل په شفا وکړه نو په ما واجبه ده چې واپس یې کړم او بیې فاسده کې هم دا حکم وي چې مبیعه واپس کړي بایې ته او بیې فاسده کې به حکم دا دی چې هلته اوصاف وله اعتبار وي پیسې د هغې په وجه کمیږي پوهېږئ که نه مبیعه کې څه نقصان راوستی پیسې به بایي بیا کمې ورکوي مشتري نقصان راوستی نو شبه هم د هغې په شان ده دلته به هم بیا په پیسو کې کموالی راځي
که پوه نه شوي بخلاف شفتی لأن الصفقة لما تحولت ځکه عقد چې کله بدل شو شفي ته لاړې نصور المشترى هغه مشترى کور چې مسله پلاس د مشتري کې بمنزلة المشترى بمنزلة المشترى په منزلت د هغه مشتراو چې شراء فاسده په منزلت د شراء فاسد سره مشتراو پوهېږئ که نه بمنزلة المشترى په منزلت د هغه مبیعیو کومه چې اخیستل شوې وه په شراء فاسده باندې او اوصاب چې دي تضمنو فيه په دې کې خو زمان راځي بیع فاسده کې کما فی الغصب غصب کې هم راځي یو سړي د بل نه څه شی پټ کو او پکې نقصان وکړو نو شی به هم واپس کوي مالک ته او نقصان کمې قیمت کې راوستي کمې به هم واپس کوي اما هاونه دلته زموږ مسله کې هم ملک صحیح دی نو دواړو کې جداوالی راغلی یو بل ما یې نشو ور قیاس کولی چې پیسې کمې کو وإن أسروا عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانية وادخلوه دار الحرب فاشتراه رجل آخر الأكبر وګورئ د دې هدایت نه غلام کافر ونیولو ځان سره دار الحرب ته بوتللو پوهېږئ بیا دغه غلام زه تاجر لا شوم ولاړم غلام مې واخیستلو د هغو نه دوباره بیا کافر رال بیا هغه غلام قبضه کو بیا یې بوتللو بیا عبد لاړی تاجر شو وا غلام د بیا واخیستو رالی نو اوس چې دا غلام د عبد نه علم علي زه بیا علمتې که نه هدایت به یې تیلي زه به یې علمه ځکه زما په ملک کې و کافرو قبضه کړی دی نه پیسې به زه عبد له ورکړم مخکې مثلا مخکې ما د کافرو نه په 100 روپۍ اخیستې وې د سره صورت به یې ووایم واورئ هدایت غلام دی کافرو قبضه کو ما د کافرو نه واخیستلو په 100 روپۍ پوه شوئ پې بیا کافر رالو بیا قبضه کو مالکان یې جوړ شو بیا یې عبد واخیستلو په 100 روپۍ نو اوس د عبد نه بې زه اخلمه یا به پرېږدم او یا به یې علمه نو مثلا ما اخیستلو عبد له به 100 روپۍ ورکړم غلام به والم ما ته به 100 روپۍ پرېوته په 2000 یو بیا 100 روپۍ مې ورکړې وې بیا مې 1000 پرې رانه لاړې اوس که هدایت ما نه د غلام واپس کوي او که نه د اختیار دی خو که واپس کوي پوره 2000 روپۍ به راکړي ما ته به 2000 پرېوتې وګورئ وإن أسروا كشري قيدي کو غلام فاشتراه رجل بل سړي ته واخیستلو ب1000 درهم باندې فاسروه ثانية بیا قید کو وادخلوه دار الحرب ته داخل کو بیا ته واخیستلو بل سړي ب1000 درهم عبد ته واخیستو فليس للمولى اول لباره نه جایز ای خذو چوایخلی من الثاني د دویم تاجر نه عبدنا بالثمن بثمنو سره لأن الأسر ما ورد على ملكي ځکه قید خو په دویم پیره کې د په ملک نه راغلی زما په ملک راغلی و يبسط شيء وللمشتري الاول لباره جائز ما يدي اي خذ جزيه والما من الثاني د دویم تاجر دویم مشتري بالثمن په ماغه پیسو لأن الأسر قید کېدل چې وارد شوی زما په ملک باندې ثم يأخذ المالك القديم بمالك قديم هداية شدي دا بأخلي بالألفين بدوزرة إن شاك خوخي شي لأنه قام عليه زكدا غلام مدردل دي ماتا بالثمنين بدو پیسو باندي دو سمانو باندي هغه 2000 روپۍ جوړیږي فيأخذه بهما ندا بأخلي دا غلام بدغه دوړو سمانو وكذا إذا كان الماسور منه الثاني غائبا هم دغه شان ماسور منه دا ثاني ازچو مزه زما سول منه ثاني ما زما ماسول منه چانه چې غلام قید شوی اوله کې دغه نه قید شوی دویمه پیره زمانه نو که زه غایب وم او عبید اخیستی راوستی دی هدایت د عبید نه نشه اخیستلی ورکه زه راشم او زه به یې اوله لهم همدغه شان که چېرې ماسول منه چې دی ثاني که چېرې دا غایب ولیس للاولي مالک قدیم اول مالک ته دا جایز نه ده ان یاخذه چې دا یې واخلي دا غلام د عبد نوالی اعتبارا به حال حضرته دا قیاس کومنګا په حال د حضور زما کې جزا حاضروم نشو اخیستلې لکه بر وګوره نور مسلې اساني دي مناسب اهل حرب چې دي دا کچري غلبه په منګو کې زمنګ مدبر غلامان ونیسي زمنګ امهات اولاد ونیسي او زمنګ مکاتب غلامان قبضه کی زمنګ آزاد خلق قبضه کی نو هغه مالکان نه جوړیږي دا ګوره غلامان نشو مدبر ام ولدا دیو معنی هو انتقال ملک نه کیږي چې ونه بل تلال شي پیږي کنه
او مکاتب هم دغه شان دی او آزاد باندې ملک راځي نه ولا یملک علینا مالکان نه جوړیږي په موږ باندې اهل حرب بالغلبه د چې غلبه وکي اموال مالکان جوړیږي خود دینه غلامان مالکان جوړیږي خود مدبرونه جوړیږي د امهات اولادینه نه جوړیږي او مکاتبین نه جوړیږي او حرارن از من کم آزاد خلق دي داغو مالکان نه جوړیږي ونملکو ها کمنګ غالب شو باغو داغو مکاتب داغو امهات الولد داغو مدبر داغو آزاد پټول موږ مالک جوړیو تاسو به چې مسلمانانو ځان ته مسله خاصه نه کړه تاسو مالکان جوړیږئ او کاغوم گیر کی به نه جوړیږئ خبر سوچ مشته مسلې ته بای دا مسله موږ هغه د پاره نه وایو ځان د پاره وایو هغه د پاره نه زمونږ آزاد هغه گیر کړه زمونږ مدبر هغه گیر کړه مکاتب امهات اولاد یې گیر کړه موږ وایو هغه مالکان نه جوړیږي مطلب دا دی سبا لکه موږ حمله وکړله او دغه هم ټول ګیر کړل دا به غنیمت نه دا مطلب هم دی خپل مالکانو ته بر سره سي آزاد بازادي ځان له مسله بیانو واورا ونملك من مالکان جوړیږي باغ باندې جميع ذالک دغه ټولو قصو لأن السبب انما يفيد هو ولي مالکان نه جوړیږي وای دا سبب چې دی انما يفيد الملك دا فائدہ د ملک ور کوي سبب خو کله چې محل خو موجودی کنه او سبب دغه غلبه وا اغراله محل باندې آزاد مدبر مکاتب باندې خدای محل قبلینا غلام والے او محل چې هغه مال مباح دی او حر دا خو محل دی نه ځکه دا خو معصوم بنفسه دی محفوظ دی وکذا من سوا وددنا سوا ام ولدا مدبر مکاتب دیوم محل نه دی چې ملک به کافر راشي لانه تثبت الحريه فيه ځکه حریت ثابت دی په هر واحد کې من وجه ثابت دی تاسو پیږئ نګوري سبب ملک خو موجود دی داغو استیلا او غلبا خو محل دا سینه دی چې ملک قبول کی ځکه غونه مالکان کی بخلاف رقابهم په خلاف داغو د چټونو باغو موږ مالکان کیګو ولی شریعت چې اسقط اسمتهم ساقط کړي دی داغو اسمت جزاء بطور جزاء هغه سزا ور کوي کا داغو غیر معصومی ګرځولې دي نو موږ مالکان جوړی کو داغو په جنایت کفر باندې وجعلهم شریعت ګرځولي دغه ارقا غلامان ولا جنایت منها ولا د مسلمانانو زمن کم کسانه غو ګر کړي موږ جنایت نشته واذا بقى عبد مسلم لمسلم لکبر وګورئ یو مسلمان غلام دی د مسلمان سړی او تختدلو دارو الحرب ته او کافر ونی ولو امام سے وای کافر مالکان نه جوړیږي صاحبین وای چې کافر غلبه پراله ګيري کو هغه مالکان شو کنه یار نه پیږي په واذا بقى عبد مسلم کله چې ودختیږي یو مسلمان غلام د مسلمان سړی فدخل الیهم کافر ته داخل شي فاخذوا غیونی سي نه مالکان کی یغو دغه غلام امام سے برای دا مفتا به دا وقال صاحبین ويملكون وغوی مالکان جوړیږي د صاحبینو دلیل سره وی غلام خو مال مباح دی خو بل چا پد کی دنه فایده نشو اخستره مالک نه جوړیدلو د اصل مالک د فایده په خاطر باندې چې هغه فایده خراب نشي نه پیږي پی غلام سره مال مباح دی اصل کې خو مونږ ویلیو چې د کوم مالک دی دغه خیال ساتو لہذا د غلام نه بل څوک فایده نشي اخیستلی دا هم دغه دی او کله چې دا دارالحرب ته ورګټ شو نو د اصل مالک ملک ختم شو واپس مال مباح شو هغه چې غیر کو دغه په قبضه را استیلام را مال مباح هم دی غلبم پر اعلی یعنی سبب ملک موجود شو مالکان شنو کنه پیږي به لأن العصمه لحق المالك ذكي چې د حفاظت ولکه مسله محفوظ ده مالک د حق په وجو لقيام يده ذکر مالک يد بقائم وقد زالت مالک يد خزائل شو ولو ولهذا لو اخذوه ووركنه کدار الاسلام کی کافر وګر کړه وي او ځان سی بوله وي هغه مالکان جوړیدل کنه ولی مالک يد ختم شو دغه غفراله نو کډاری کل تلاړې به هم دغه حکم وي لو اخذوه كشروغيني ولا دار الاسلام کی مالکان جوړیدل وله امام صاحب دلیل وورا غلام په ملک د مالک کړي خو چې کله دا دار الاسلام کراس کول دار الحرب ته وختلو دی وخت د مالک ملک ختم چونکه دا انسان دی نو په خپل ځان باندې خپل ملک رااله آزاد شو او چې کافر ته ورسېدل نو مال مباح نه دی چې هغه په غلبه رااله وغو دي مالکان شي څنګه بزاني ملک راغله ولو انه ظهرت يده ظاهر رسول الله صلی الله
په خپل نفس باندې بالخروج کله چې دا ووتلو من دارنا ووتلو لأن سقوط اعتبارها ځکه ساقطېدل د ید مالک لتحقق ید المولى ساقطېدل د ید د عصمت یاد کړه یار لأن سقوط اعتبارها ځکه سقوط اعتبارها دی که نه الواز دغه شان دي دغه ثبوت کوم له چې موږ اعتبار ورکړی دی ځکه سقوط د اعتبار د عصمت موږ لرې کړی و که نه ساقطېدل اعتبار ورکول عصمت لا دا ساقطېدل دا ولي و لتحقق ید المولى علیه د مولا ید پیو نو موږ ویلو چې عصمت نه دی ساقط شوی لا محفوظ دی صحیح ده تمکینا له دې لپاره چې مولا ته امکان وي من الانتفاع د نه فایده اخیستل تاسو دې عبارت پوه شوئ که نه ته پوه شوه لکه د اوس انسان غوایې که نه چې نه پوهېږم رسې پې ګوره مثلا غلام چې کله دارالاسلام نه وتلو کله دارالاسلام کې و نو دا لا معصوم و عصمت ساقط شوی نو عصمت لا اعتبار وو ولی چې د مالک وي او د نفع والی نو وی په چې کله دارالاسلام نه وتلو نو ید د مالک ساقط شو کنه خو بهرحال چې کله دارالاسلام کې وو التا عصمت لا اعتبار ورکول لا ساقط نو نو سقوط د اعتبار د عصمت لتحقق ید المولا چې بر چې ید د مولا په تکي متحقق شي او نفع د نوالي د څه وکنه وقد زالت ید المولا او چې کله دارالاسلام یې کرس کول ید مولا خو لري شو نو اوس به سقوط د اعتبار د عصمت راشي عصمت له اوس اعتبار نه ورکو ساقط شو فظهرت يده ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل نفس باندې وصار معصوما بنفسه واسمعصوم بنفسه وګرځیدلو فلم يبقى محلا للملك واسم محل ملك نه دینو کافر به څه مالک شي بخلاف المتردد په خلاف تاغه غلام باندې دا یو قیاس کړو کوم چې دارالاسلام کی کافر به قبضه وکي او مالکان جوړیدل ولی چې کله دارالاسلام کې نو مالک ید پیو د مالک حفظان الایت نو راغلی وغورا الغلبه پیراله ویوړلو په خلاف دغه غلام چې کوم متردد وي دارالاسلام کې ګرځي را ګرځي ځکه ید د مولا په کې لا باقی لقیام شری ید اهل الدار ځکه لا قائم دی ید د اهل دار فمنع ظهور يدي نو من دې چې ظاهر شي ید د فلزان و اذا لم يثبت لند دار چې کله ثابت نشو ملک لهم اهل حرب ته امام سے بنظمان ياخذه المالك القديم باخري بغیر شيء تو یې کنه مالک قدیم چې کله راي بغیر د پیسو بیلی او صاحبین وینا غلام قیمت د ورکی اشا پیسه کې چراغلو به ووري دا غلام دی الته تلو کافرو قبضه کړو موږ په کافرو واپس غلبه وکړه غلام هم گیر کو نو که تقسیم نه شوی د ټول اتفاق د خپل مالک ته ملاو شو که تقسیم وشو ابد تر رسیدلو مالک وی مال راکا نو مالک بیت والی ابد له پیسو څوک ورکی مالک به امام سی وینه ورکی اهل د بیت المال له پیسې ورکو قیمت ورکو او سامین وینه په پیسو بیتلی اوره کومه ده کله چې ثابت نشو ملک اهل حرب ته پدی لهم اهل حرب ته امام سے بنظمان یاخذه المالک مالک بخلی قدیم مالک بغیر شیء موهوبا کان او مشترا کچریدا غلام چې دا یو تاجر ته بشوي یا خستل شوی دا پکې مالانه ویلی او مغنومن یا من غلبه کړي او غنیمت هم جوړ کړي قبل القسمت خو بيخلي او بعد القسمت بس حسابي ويؤدى عادت ورکول ادا کی کې به عوض د غلام د بیت المال نه د چا په ملک چراغ لې دی هغه ته یان پوهیږي کنه او کته چې نه غنیمت راځي واپس تقسیم شروع کړو دا دوباره تقسیمونه کیږي زول ختم کو دوباره تقسیم کو دا هونه کیږي لکه دا اوس دا و کی چې مانه غلام واخستلو لہذا ما ته سند ملاو شو یارته واپس یو ځکه به تقسیم کو الکه خسر کسان یو لک به کیږي دا لانه لا يمكن اعاده القسمه ممکن نه چې موږ اعاده تقسیم کو لتفرق الغانمين زکا غانمين متفرق شوي دي او متعذر د اجتماع ټولو وليس له على المالك برغوري دي تاجر تچا بکړي یا یخست په پیسو باندې غنیمت کې وته میلا او شورای وستلو نو قانون خدای را بشیر علی ان شاء الله غلام چې کله څوک مالک تراول یغه ته بجول اجرت ورکولې کی مالک بوجرت ورکې تعامل کرا تزما غلام را وصلو بس با مالک غلام خوالي اجرت به ورکې کنه وینه به ورکې ودا اجرت علی چې کله مالک د بار را وسته د غزان د بار را وسته
وليس له نشته د دې کس دپاره په مالک باندې جول د عابق غلام ولې لأنه دې سړي خو عمل خپل نفس دپاره کړی و اذ فی زعمې ذکر د ګمان کې دا و چې دا خپل ملک مې نه وامې اخیستو او بره واورئ بله واورئ بره وګورئ مسله دا ده چې کله یو څاروی حیوان دارالاسلام نه په منډې شي او رسابه بونډرۍ واوړي دارالحرب ته او هغوی ګیر کړي نو مالکان یې شو نو لکه امام صاحب دلته مو وایه که نه چې په ځان یې خپله ملک رالی وایي چې څارو په ځان ملک نه راځي که نه لاټو پوهېږئ که نه وګورئ وإن ند بعير من ند ند معنا ذهب لاړی وتښتېدلو نفر فما ساقني من لا فما څنګه دی مقامات کې چې شعر فما شاقني من ساقني لوصاله ولا لا حمد ند ند لفضله ولا ذو خصال هذا مثل خصاله شعر پورا څو اوري وإن ند بعير کچره وتښتېږي یو بعیر الیه مغوتا فخذوه هغوی ګیر کی مالکان یې جوړېږي تحقق للسلاح ځکه متحقق شوله غلبه اذ لا ید للعجمه وی د عجماو د حیوانات هویت په ځان نه راځي که نه چې ظاهر شي عند الخروج من دارنا کله چې زموږ د دار نه وتلو یا دې په ځان ظاهر شي داسې نه کېږي بخلاف العبد على ما ذکرنا هلته کېدل خو انسانو وإن اشتراه رجل وادخله دار الاسلام فصاحب يأخذ بالثمن الکه را حیوان که چا هلته بیا واخیستلو دارالاسلام ته راوستلو نه به مالک به پیسې ورکړي تیوا بیلي وإن اشتراو کچری دغه بهیر واخیستلو یو سړي او داخل کو دارالاسلام ته نو فصاحبه صاحب دغه بهیر شله اخذي بدا بهیر بالثمن ان شاء لما بينا وجه مولوی وا فإن ابقى عبد وورا یو غلام متختدلو او ځان سره سواریم بوتل حیوان اوخ باغی سامو سازو سامان مولاړ دارالحرب ته مسلمانانو به حمله وکړه به سره د سازو سامان هر څه نه ویږي ورکو اوس به څه حکم وي امام صاحب وی غلام به بلا پیسو واخلي او دا کم نور سازو سامان دي ابد مالک نه مسلمانانو غلبه وکړه یاد سی وایا دا غلام سره د مال او د څاروي نه د حیوان نه چا واخیستلو تاجر یا چا تاجر ته هبه شو یا مسلمانانو غلبه وکړه او چا ته قسمت کې ملاو شو به مالک وی زیاله منو غلام به بلا پیسو علي انور سبنونه با یا اوخ په پیسو مانېلی فإن أبقى كشري وتختي غلام إليه مغودا وذهب معه زان سربوزي فرس متى فأخذ المشركون ذلك مشركان ونسي طول واشترى رجل ذلك وسريت واخري طول او بروبا دار الاسلام تا فإن المولى چري ياخذ العبد غلام باخري بغير شيء او فرس متى باخلي بالثمن در چارایدا ان امام سيف دا مفتابي دا صاحبين وي غلام بيسوري مخي ترشي وكنا صاحبين ويأخذ العبد هم اخلي وما معه كم چې تصور سره دي ټول بټوله په سمن اخلي ان شاء که خو شي اعتبار لحاجت الاجتماع قیاس کوي حالت د اجتماع په حالت انفراد باندې حالت انفراد کې غلام کې امام سبيري په پیسو بنالي حالت اجتماع کې هم دانالي صاحبين وي حالت انفراد کې پیسو اخلي او نور سره راوصلوا به هم پیسو علي وقد بينا الحكم في كل فرد انسان لزان لك حكم مخ بيان شوي واذا دخل الحربي دارنا بامان واشترى عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفه رحمه الله وقال لا ياتي لك برغوري یو کافر راله مسلمان غلام په پیسو واخستلو او ځان سي دار الحرب ته بوتللو امام سي برای دار چې څنګه دار الحرب ته داخل شو غلام آزاد شولته سبالک من حمله وکړه د غلام مګیر کو د آزادي صاحبین وی نه دي آزاد غلام دي سبال حمله وکړه د غلام بل تم څوي غلام به غنیمت به وره واذا دخل الحربي دارنا بامان مانراله واشترى عبدا غلام واخصل مسلمان به داخل کو دار الحرب تا عتق غلام بازادیگی امام سے فرمائی صاحبین ولایات کو آزادیگی لان الازاله كانت مستحقه بطريق معين صاحبین وی د کافر نه غلام واپس کولو د پر متعین لار ده هغه متعین طریقه ده کومه ده چې دارالاسلام کې به پیسې ورکو غلام به دغه د ملک نه روباسو مسلمان غلام د کافر باندې څنګه خرڅي نو د کافر د ملک نه رسول د بار متعینه طریقه ده او هغه نه د اختیار شوی موږ ته غیسته دي دارالاسلام کې او تلې دي چې تلې اوس غلام دی داغو ځکه ازاله دغه د ملک نه کول كانت مستحقه دا واجب و بطريق معين په معينه طریقه شغه بیا وقد انقطعت او ختم شول دارالاسلام نه غلاړي
وقد انقطعت ولایت الجبر علیه او کټ شو ولایت د جبر پاغه باندې ځکه خدای الحرب ته تللی فبقي في يد عبدا دغه بلاس کې پاتې شو د سیال کې چې غلام دی. ولی ابي حنیفه امام صاحب رحم الله فرمای ان تخلیص المسلم د مسلمان را بار کول مسلمان را خلاصول د لاس د کافرنا دا ضروری ده ښا ځکه د ذلت د مسلمانانو ته چې یو مسلمان دی د کافر بلاس کې غلام وي پیږي نو لہذا حکم مدقه لګو ځکه اخیستلې خو یې نشو کنه اخیستلې نو بس علت نه موجودیږي شرط خو موجود شو کنه دا اسلام نه څنګه وکتلو دا شرط وکا د نه به نه شو اخیستلې بس شرط موجود شو بس څه ختمه آزاد شو نو خبره کوي ګورې ته امام سے وہی تخلیص مسلمان خلاصول د مسلمان عند الکافر کافر د ذلتنا دا واجب دی فیقام الشرط شرط به ودرېږي شرط څوک دی هغه تباین الدارین دی کنه دا شرط لپاره شرط په مقام د علت باندې علت څوک دی اعتاق دی لږ بر وګورئ علت څوک دی د کافر د لاس نه خلاصول د لپاره علت اعتاق او چوایلو ازادي کو شرط ولا څو دارالاسلام دارالاسلام دارالحرب ته چې کله داخلېدلو نو وست قرآن خو مې ونه ویلو لکشن صبر لکشن خری دا مسله ده کنه یار موږ دا خبره کړې و کافر کله ملک محفوظیږي چې کله دارالحرب ته ویسي ملک یې محفوظیږي برونو مېلیو کنه نو د ملک د محفوظېدلو علت څه دارالحرب ته وړلو داسې وکنه اوس د دې طریقه دا موږ دارالاسلام کې دنه اخیستې وي خو چې کله دالته وړلو دغه ملک دې سره محفوظېدلو نو خو ته واپس کولی اوس نه شو خو شرط موجود دی شرط ولدا چې ملک یې محفوظیږي به مې سیمونه ویلو داغه د ملک د محفوظ والی د لپاره شرط دا و چې دارالحرب ته پار کوي اوس پوه شولې نو دغه پار کېدو په وخت کې دغه شرط په وخت کې به بس موږ وایو دا آزاد شو ځکه علت خو موجود نه شو علت څوک چې موږ اخیستی وي آزاد کړی یم وهو الاعتاق وغیلت اعتاق تخلیصا له دې لپاره چې مسلمان موږ را خلاص کو دغه د ملک نه كما يقام لك څنګه چې ودرېږي مذي ثلاث حيض درې هیزونه په مقام د تفریق کې دارالحرب کې چې یو مسلمان یو کافر اسلام راوړي ښځه او خاوند کې د به حکم دار مثلا ښځې اسلام راوړو نو درې هیزه چې کله تیر شو له نکاح ختمېږي ولی موږ ولایت نشته دی چې هلته ولې نکاح ختمه کړو چې نشته دی نو شرط چې کله موجود شولو هیزونه درې واړه تېرېدل دا به په ځای د دې ودرېږي چې بس نکاح ختمه شوه دلته موږ ته نشو ازادولی ځکه دارالحرب ته لاړی نو شرط یې څه دی ملک کله یې محفوظ کېدلو دارالحرب ته یې چې پار کولو شرط د علت په دلته ودرېدلو فإذا أسلم فيما إذا أسلم باغ صورت کې چې کله اسلام حدث زوجین راوړي په دارالحرب کې نو درې هیزه په مقام د تفریق کې ودرېږي وإذا أسلم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر ملیسب دیو حربی غلام د اسلام یې راوړو او به موږ دارالاسلام ته راغلې یا دارالحرب باندې موږ غالب شو بس دغه غلام کوم چې مسلمان شوی دا به آزاد وي ځکه کوم وخت چې موږ قبضه کوله دا خو لا کافر نه و اذا اسلم عبد کله چې اسلام راوړي غلام د حربي ثم خرج الینا او بیا هغه موږ ته راوځي دارالاسلام ته او ظهر علی الدار یا غلبه په دارالحرب راشي د مسلمانانو دغه به حر وي همدغه شان دغه یو غلام د مسلمانانو لښکر ته پر امنډه راورسېدلو بس آزاد شو مسلمان بن کر وکذا اذا خرج عبيدهم کله چې دغه غلامان روزي الى عسكر المسلمين فهو حرار آزاد بوي لما روي ان عبيدا غلام من عبيد الطائف الى الطائف غلامانو کی اسلام يراولو وخرجوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تروتل فقضى نبي عليه السلام فیصله وکړه دیو په آزادۍ او به فرمایله متقاء الله د الله د طرف آزاد دي ولانه احرز بنفسه بل وجدار چې کله د دارالحرب اسلام تراله د مسلمانانو لخر تراله نزان محفوظ کو محفوظ کو خپل ځان په خروج باندې الینا منګتا مراغما لمولا او د سهال کې چې مولا شاده پر خودلو
تاسو پیږئ کنه او بالالتحاق یا دا چې دا ملحق شو بمنعات المسلمین مسلمانانو په وجه سره دا کوم صورت کې اذا ظهر علی الدار کله چې غلبه د مسلمانانو په دارالحرب راغلی هغه صورت کې تاسو پیږئ کنه نو به ته دا سوال وکړه چې زمونږ په غلبه راغلی یا موږ تر واوښتلو یا زمونږ لښکر ته راغلی خو بیا دې مسلمانان مالک شي کنه مالي غنیمت دې جوړ کړي پوهېږئ کنه پې وی چې کله دا کله د هغو نه رابار شو زمونږ ته راتلو د ده ید په ځان راغلی و چې بیا موږ ته راورسېدلو دغه ید صرف قوي شو نو که اوس موږ دا آزاد کړو نو صرف دومره به ووایو چې ید یې قوي شو نور آزاد شوی د مخکې نه و پوه نه شولئ پې او که موږ وایو مسلمانان یې مالکان جوړ شي نو السرینه و ملک راځي نو که مسلمانان مالکان جوړو السرینه و ملک پې راولو چې کله دا د مسلمانانو سره ملګری شو او موږ وایو مسلمانان دي مالکان شي نو السرینه و ملک راځي او که موږ وایو آزاد شو نو مسلمانانو مګر دی په وجه باندې سرینه ملک نه راځي صرف څه پکې راځي زیادت راځي پکې نور هغه څنګه د هغو نه رابار شوی و د خپل ځان مالک شوی و خوند یې در نه کوت مسلمانانو سره چې ملحق شو که نه دا دوه کاره وکوي یو دا چې موږ وایو چې د مسلمانان د مالکان شو نو ګوره السرینه و د مسلمانانو ملک موږ په ده کې راوستلو صرف د دې الحق په وجه ښه او که موږ وایو چې څنګه د مولانا را جدا شو آزاد شو خو ازادي مضبوطه نه وه چې موږ خواله رالی اوس مضبوطه هم شوله نو په دې صورت کې موږ صرف څه کړله ول ازادي مضبوطه کړه نو دا کمه چې دا اقله دقه به والو و اعتبار یده اولا اعتبار د ده ید له ورکول د اولادي من اعتبار ید المسلمین چې مسلمانانو ید له اعتبار ورکو او دوی مالکان جوړ کو ولې لانها اسبق ثبوتا د ده ید خو په ځان باندې اسبق ثبوتا ثبوت په اعتبار سره اسبق دی په خپل نفس باندې دی که نه دی مسلمانان ملک وروسته راتلو څنګه جدا کېدلو ځان باندې مالک شوی نو حاجت د ده په حق کې زیادت توکید ته دی سره او په حق د مسلمانانو کې الی اثبات الید ابتداء دی او البقاء اسهل من الابتداء بقا چې د ابتدا نه اسهل نو اصل کار کو فکان اولا نو اولا شول